راته چا خبره وکړله وایي دی موبایل کې یو گیم راوتی دی موبایل کې گیم راوتی دی او هغې کې به پیسې واچې نو بس بیا به لګی نو وایي په یو ورځ کې په کیسې به خلک 1 لاک هم وګټي 50,000 او 1 لاک روپۍ پکې وایي ګټي او وایي چې څومره آسان کاروبار دی صاحب دا حرام دی جواری ده دوی وایي نه مړه دا خو موږ د انګریزانو سره جواري کوو دا خو د انګریزانو دی جواری د هر چا سره حرامه ده انټرنیشنل جواری ده په موبایل باندې کومې پیسې پیدا کیږي په گیمونو باندې چې دا گیم کوه دا به تا ته 10,000 شي بیا 15,000 شي او لګیا به او کله به کې دا راشي دغه ټولو نه پکې انسان خلاص شي نو جواری وایي دې ته نو خو افسوس صد افسوس چې کم خلک لږ غریب طبقې والا دي نو حکومت خو هغوی پسې راغستی چېرته ګنو کې ناستې وایي دا جواري کوي پولیس هغوی پسې منډې وایي یا چېرته بل ځای کې ناستې هغوی پسې ځي وایي دا جواري کوي او دا حرام کار کوي خو که د یو خان اجره کې دا جواري شروع ده او ښکلې غټې غټې موټرې ورته ولاړې دي غټ غټ ګاډي ورته ولاړ دي بیا هغې له پولیس هم نه ورځي یا دغه موبایلو کې کومه جواري ده په دې باندې پولیس هم څه نه وایي ولې تاسو ته پته ده چې دا تمام نیټورک په دې باندې چې څه کېږي د دې هر څه حکومت ته پته لګي نو د دې ګیمونو ورته پته نه لګي چې دې په دې ګیم باندې دومره پیسې ګټي دومره ګټي دا حرام دا جواري پې کوي حکومت خو وایي چې ته حرام کار کوه سم کار بندی او خراب کار نه بندی بهر حال عزتمندو حلال رزق د حلال رزق برکت دا وي چې انسان خوشحاله وي عبادت په ورله خوند ورکوي او کله چې رزق حرام شي نو د عبادت نه خوند ختم شي موږ هسې عبادت نه کوو هسې مونځ اودس نه کوو او چې راله خوند هم نه راکوي بیا خو د سره نه کوو دا اصل وجه دا ده چې زمونږ خېټو ته حرام نوڼې تلې ده کله موږ د حرامو نه ځان وساتو بیا به موږ له اوږده اوږده رکاتونه مزه راکوي بیا به موږ له د شپې عبادت مزه راکوي خو که دا نن موږ له عبادت خوند نه راکوي مزه نه راکوي کومه طریقه چې دا د عبادت د خوند پیدا کولو هغه موږ پرېښودې ده